سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا دورہ تفسیر 2020 شپاړسم درس دی. او د دې درس عنوان والتقریب الثانی، دویم تقریب دی. گزشتہ درس کې په اول تقریب خبره شوې وه چې مفسرینو آسانۍ لپاره او دا خبره روایتا هم ثابت ده، بالماسوره ثابت ده چې د قرآن پاک د سورتونو جماعتونه جوړ کړي یو 15 هغې باندې خبره وشوه. اوس دا دویم تقریب من الجواهر والدرر الى القرآن هو تقسیم القرآن الى الصور دراية بذوي اقسام 4. آغا مخکینه تقسیم روایتا بالماسور او دا دویم تقریب درایتا یعنی بالعقل الصحیح ده کہ مفسرینو عقل سلیم سره کلا په دې صورتونو کې غور او تدبر وکړه، نو با اعتبار مضامین هغه مجموعاتونه جوړ کړه. نو دا شپاړسم درس د دویم تقریب دا د سورتونو تقسیم بالدرایه ده او دا څلور قسمونه دي. القسم الاول من سورة البقرة الى سورة التوبة. سورة فاتحه خو چونکه اجمال ده او هغې ته رسیدل ډېر وروسته داسې مشکل سره ډېر خبره بقیله برسي، نو دې حضراتو د دغه اجمال چې کوم تفسیر شوی دی په دې تفسیري کې چې کوم صورتونه استعمال شوي دي په تفصیل کې د فاتحې په تفصیل کې، نو په هغې کې یو قسم دو د بقره نه توبه پورې جوړ کړی دی. او وهذا القسم دا چې کوم قسم دی د بقره نه تر توبه پورې دا فی مقاصد الملة البيضاء و اصول الملة البيضاء والدعوة الى سائر الملل العالم. دا و صورتونه چې کوم دي دا د ملت بیضاء د ملت ابراهیم په مقاصدو کې دي او په اصولو کې دي. ملت ابراهیم ته ملت بیضاء هم وي. پیغمبر علیہ السلام فرمایل انی بعثت بالملت الحنفیة البیضاء، نو ملت ابراهیم به ورته وي او ملت بیضاء به ورته وي. ملت په معنا د دین دی. ښه نن دا سبا دا لیډران او دا ځینې ملایان هم ملت په معنا د قوم استعمالوي، دا غلطي ده. او دا خصوصا چې کوم کسان ځان حضرت مدني صاحب ته منسوب کوي یا د سند کې مدني صاحب موجود دی، لکه زمونږ د پاکستان چې اکثر اکابر دي، شیخ سرفراز خان صفدر، شیخ عبدالحق، ایوب جان بنوری وغیرہ وغیرہ رحمهم اللہ،
دا ټول د مدني صاحب شاګردان دي. کم مولا او کم طالب چې د ملت ترجمه قوم سره کوي چې ہمارے ملت نے یہ کیا، ہماری ملت یوں کر رہی ہے، ملت یہ ہے، میں اپنے بس یعنی ملل مائن چنی کر، ملت افغان انکار کرد، ملت فلان انکار کرد، او ملت په معنا د قوم استعمالی، نو دا د حضرت مدنی صاحب ضد خلق دی، یا شعوری طور منه یا لا شعوری طور منه. په قرآن پاک کې، په احادیثو کې، په هیڅ ځای کې هم ملت د معنا په قوم نه دی استعمال شي. ملت په معنا د قوم ایرانیانو اختراع ده، دا د پارسیانو اختراع ده. دا لفظ هغو چې دی داسې استعمال کړ دی، او موږ چونکې غلامان یو، د فرنګیانو هم غلامان یو، او د دغه ایرانیانو هم موږ غلامان یو. نو غلام خو جو د آقا جملې به په خولې باندې راچلی په مخه. نو اس کله زمونږ په مذهب کې ملت په معنا د قوم نه دی استعمال شي. مدني صاحب دغه خبره کړې وه، اقبال کې اقبال فلسفي و، خو په دې خبرو دومره واقف نه و چې دا د ایرانیانو اختراع ده. نو هغه هم ملت په معنا د قوم پوه شو چې د ملت معنا خو قوم دی، نو په حضرت مدني باندې اعتراضات یې وکړه. خو بیا چې وروستو او شعرونه یې وولو، شاعر خو جو شاعري دی، خو جو الوزي بې ځایه هم الوزي، په ځای مني هم الوزي، نو بې ځایه واولته. نو چې بې ځایه واولته د خولې نه خبرې ووښکلې، بیا علماو پوه کړه چې هلکه دا ملت په معنا د قوم خو نه دی راغلی، دا ته لیونی که څه شی. بیا چې هغه سوچ وکړو، نو یو دا خو زه خطا شلم. نو باقاعده په هغې هغه رجوع وکړه، تحریرات یې وکړه، توبه یې وکړه، او حضرت نه معافي وغوښتله. دا موجود ده دا خبره، ما سره دلته یو کتاب موجود دی، په هغې کې دننه دا ټول خبرې موجود دي. لیکن د اقبالیاتو والا دا کوم عنادیان دي، دو اوس هم هغه اشعار د اقبال په کتابونو کې چاپ کوي. او خیر د هغو نه خو ګیله نشته دی، اقبالیات والا خو اکثر قادیانیان دي. خو دغه چې دي دا مې ځکه درته ووایي چې د اقبال یو کتاب لیکل دی، ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر، په هغې کې هم دی خطا شوی دی. بیا یې رجوع کړه، توبه یې وښکله، کتاب یې په خلاف لیکلی دی. هغه ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر کې ده لیکل دي چې د اسلام که صحیح ټوس تاسو یو نمونه غواړئ، نو هغه راشئ قادیان کې موجود ده. نو دا یې خو ډېره غلطه خبره کړې وه. بیا چې حضرت انور شاه کشمیري رحم الله ورته نږدې شي چې لکه کشمیری او کافر چېرته جهنم ته لاړ نه شي، خفه به یم بیا. نو پوه یې چې که نو هغه چې حضرت صاحب پوه شو، اقبال صاحب، نو د حضرت په دعوت باندې نو توبه یې هم ووښکله، او د قادیانانو خلاف کتاب یې مو ولیکه. لیکن هغه جمله د اقبالیات والا اوس هم په ملت بیضا کې پر ایک عمرانی نظر کې چاپ کوي عنادیان. خلاصه د خبرې دا ده چې ملت په معنا د دین دی، ملت په معنا د قوم نه دی. ملت په معنا د قوم استعمالول دا د ایرانیانو اختراع ده، دا خبره ذهن کې کېده. بله چې مدني صاحب باندې تان کوي، که چې څه کوي هغه ستا خوښه ده، او مخکې جهان لا روان دی، هلته به بیا جواب ورکړي، طبیعت به صاف شي انشاءالله. د مدرسو ټوکړې به درنه بیا هلته کې هغه راوباسي فرشتې. نو هر 14 اګست کې د مدني صاحب بې عزتي کوي، حیا ولا نه راځي، ډېر بې شرمه خلک دی. یعنی علماء العبیده، عرب وي هؤلاء علماء السلاطین، اخوانیانو سلفیانو ته وي هؤلاء علماء السلاطین، او سلفیانو اخوانیانو ته وي هؤلاء علماء الدیمقراطیه. او دا زه چې چا پسې خبره کوم، هؤلاء علماء العبیده، دا د غلامانو مولیان دي.
تا خپل 14 اگست چې څنګه مناوي مناوه ته پکې هم ګډ شه تم ګډاو کا خو د مدني صاحب عزتي مه کوه زموږ استاد الاستاذ دی زما 22 اساتذه داسې دي 22 پشمار ما زه په هغو به کتابچه لیکم زما 22 اساتذه هغه دي چې هغه برای راست مدني صاحب شاګردان دي ما مرقات منطق دی هغه شیخ الحدیث نه په فیصل آباد کې په اشرف المدارس کې ویلو مولانا قمر الدین صاحب رحمه الله بوډا سړیو 600 روپۍ تنخواه وه شیخ الحدیث و هغه به ما زړو کې وینځله او 600 روپۍ به چې هغه واغستې نو هغه به ما ته وایي چې ته ما سره ډاکخانې پورې ځې ما ته د الله څه نه ښکارېږي او زه به دا پیسې خپل بچو ته منی اډر لېږم بیا یې ما ته وایي چې ته ګوره زما لوښي وینځې ما له ډوډۍ راړې زړوکي زما وینځې ما هلته کې ډاکخانې ته بیایې ستا په ما احسان دی دومره لږ خلکو دا وی د دې احسان زه بدل نشم راکولی خو د ډوډۍ په وخت کې دلته ما سره کښېنه زه به دا ډوډۍ خورم ته دا مرقات یاد کړه زما نه دا مرقات ما ته یاد دی وی د منطق په کتابونو کې مرقات سره زما یو خاص محبت په دې وجه هم دی ډېر ښه کتاب دی منطقي اصطلاحات ډېر مزیدار حل کړي دي او ښه تعریفونه یې کړي دي جامع کتاب دی نو ته په 14 اگست باندې په خپله ګډ شه او خو د مدني صاحب عزتي مه کوه دا درته ما ووایې نو دې سوره بقره نه توبه پورې د ملت بیضا مقاصد هم دي او ملت بیضا اصول هم دي مقاصد مطلب دا دی دې باندې به زه مخکې بیا بحث کوم ورو به تدریجاً دا بیرته کومه مقاصد مطلب دا دی چې د ملت ابراهیم چې کوم ایمانیات دي د هغې اجزای حدیه دي ایمان بذات الله ایمان بصفات الله ایمان بالرسول ایمان بالکتاب ایمان بالآخرة ایمان بالمغیبات بذوی العلوم الخمسة بذوی العلوم الثمانية بذوی العلوم السبعة یو خدا خبره ده او اصول معنا شریعت الهیه هغه کم قانون چې کوم دی تدبیر منزل دی د تدبیر مدن دی د خلافت کبرا دی او خبر دی تهذیب الاخلاق خو زیات په مکی صورتونو کې هم دی خو مدني صورتونو کې هم تهذیب الاخلاق شته او یعنی تهذیب الاخلاق تدبیر منزل تدبیر مدن و خلافت کبرا یعنی هدایت جلد نمبر اول دوم سوم چارم یا د اخلاق جلالی کې دا تقریبا هغه دا درې خبرې خو راغلي دي تهذیب الاخلاق تدبیر منزل او تدبیر مدن ایجوکیشن او سیولایزیشن لوکلایزیشن خو راغلي دي خو خلافت کبرا باندې هغه خبره نه ده کړې خلافت کبرا باندې قرآن خبره کړله بیا شاه ولی الله خبره کړله انشاءالله په سوره بقره کې به په هغې راځو چې دا څه قصه ده خو ته دومره دلته کې ځان پوهېږه چې اصول الملت البیضا نه مراد شریعت الهیه دی چې په دغه شعبو کې دی تهذیب الاخلاق تدبیر منزل تدبیر مدن او خلافت کبرا دا غټې غټې شعبې دي دا شعبې به ته زه بیرته کومه او مقاصد مې درته وښوده دا علم کلام چې د کوم اجزای حدیو نه بحث کوي دا مقاصد دي د ملت بیضا والدعوة الى سائر الملل العالم او دنیا کې چې څومره ادیان دي ټولو ادیانو والو ته دعوت ورکړ دی که دین یهود والا دعویداران دي هغو ته هم دعوت ورکړ دی که دین نصارا والا خلک دی هغو ته هم دعوت ورکړ دی د یارانو ته دې ځای نه شوبه لګېدل ده الى ملل العالم الى اقوام العالم اقوام العالم نه الى ادیان العالم یعنی اصحاب ادیان العالم تارزه کې مقدرات راوباسي دلته مقدرات نه راوباسي والدعوة الى سائر الملل العالم په دغه اول قسم کې چې کوم بقره نه توبه پورې دی یو خو د ملت بیضا مقاصد او اصول یعنی ایمانیات اجزای حدیه او شریعت الهیه دی بیا د دې دعوت د ټول جهان
ادیانو ته ورکړ دی. مثلا په بقره کې یهودیانو ته چې کوم په داول لري چې موږ په دین یهودیت بنیو، په تورات یو هغه ته دعوت ورکړ دی چې تاسو تورات تاسو نس کړی دی، ګډوډ کړی دی، موسی سره خیانت کړی دی، ته څنګه په ملت ابراهیم باندې بارته وځه. او په آل عمران کې نصاراو ته دعوت ورکړ دی او ته هم دغه خبره کړله. او په نساء او مائده کې مشرکین عرب ته بني اسماعیل ته دعوت ورکړ دی چې تاسو خو د انجکشن د امر ابن لوهی لګېدلی دي، تاسو خو هغه برباد کړی یې، تاسو څنګه ملت ابراهیم باندې یې. نو دا څلور صلتونه په دې کې هغه ادیانو ته خطاب دی چې کوم دعوی لرله چې موږ په دین ابراهیم یو او د هغوی اصلاح وکړه او موږ ته یې محکمات راکړه امت اجابت ته. دا نه چې دی پړسېږي کته کېږي زه پکې نه یم، ته پکې نه یې، دا کتاب راغلی تا ته دی، ته خو پکې یې، ته پکې اول نمبر کې، ته خو به دعوت ورکړې. یہودیوں میں اتنی بیماریاں ہیں، تیرے میں کتنے بیماریاں ہیں؟ تیرے میں بھی تو اس سے ڈبل ہیں، 2 قدم تو ان سے آگے ہیں. بل تب من تغشوب پړسیږو. او یهودیانو تورات سره څه کړي دي، موږ قرآن پاک سره څه وکړه او موږ شاعر الله سره څه وکړه، خپل هم احتساب کول پکار دي. دا اول قسم دی بھائی، دا درایتن دی. اوس دا قسم درایتن دی، یعنی بالعقل السلیم، چې ته په عقل سلیم سره داسې تدبر په دې صورتونو کې راواخلې او دا دعوت وګورې. په سوره اعراف کې بیا ټولو ته خطاب کړ دی، ټولو ادیانو ته. صابیان په انعام کې ملل د ادیان صابیو ته، بت مت والو مذهب چې داویداران دي هغو ته دعوت ورکړه په انعام کې، او په اعراف کې بیا ټولو ته دعوت ورکړه. او چې دا دعوت نه پرېږدي حربي دی او ستا وژني، ستا بچي خرابوي. نو انفال کې دا قوانین راکړه، په توبه کې دا اعلان یې وکړو چې اوس راوځه. دا د امن شمندور نه دی، دا امن شمندور د ورلډ آرډر جمله ده. دا د امن شمندور چې کوم دی دا د ګلوبلایزیشن نظریه ده، دا د رسول الله او د قرآن نظریه نه ده. لږ تلاوت وکړئ او قرآن ته ځان نږدې کړئ. ښه، والقسم الثانی من سوره یونس الى سوره زمر. اوس وګورئ تقسیم بدل شه، درایتن دی که نه. نو سوره یونس نه تر سوره زمر ته لاړه، سوره یونس نه سوره زمر پر. نو په دې صورتونو کې وهذا القسم فی تربیت الداعی والمجاهد، په دې صورتونو کې چې د یونس نه تر زمره پورې تل دي د یو داعی او د یو مجاهد تربیت دی. چې ته که داعی نو د دعوت صفات پتا کې پکار دي، د داعی صفات پتا کې پکار دي، تاکہ د دعوت اصول پکار دي. ته د دعوت په اصولو باندې د دعوت مقصد وپېژنه. دعوت مقصد دا نه دی چې ته په ممبر باندې کېدې د سندرغاړو خبرې کوي، پلانې ښه دی، پلانې ډېر اوچت دی. کله چې موږ په بینکاک کې کوشلو، پلانې هلته مخکې ولاړو، پلانې دا چل چلا، دا کارګزاریانې مه وروه. دا کم دعوت دی؟ ته 6 نمبرو کې دننه ځان وساته چې باروزې فساد بکای. دا ته چا د 6 نمبرو نه بار واخلې؟ دا سندرغاړو او د خېټه بازانو پړي دي مرای نه پرانځه. دا دعوت نه دی. دعوت مقصد لري. دعوت دا دی چې ته د الله د ذات او د صفات، د رسول او د رسالت، د کتاب، د آخرت او د مغیباتو خبره وکړې. دا دعوت دی. ته خلک په ممبر باندې کته کوې او بره کوې، د خلکو تعارف کوې. مونږ ته صرف د انبیاو خبره به کوو، معصوم ذوات هغه دي، صحابه خبره به کوو، د پیغمبر شاګردان دي. باقي دلته راته لانجې مه جوړوه. دلته زما یو دوست دی، هغه ته ښه پته ده چې د پلاني سړي سره زما نه لګي، خو چې چېرته زه بیان لا غواړم هغه به راځي. نو چې ممبر باندې کښېني اوله خبره به د هغه شروع کړي، پلانې داسې دی، پلانې داسې دی. پرداش یې کړمه چې زه خیر ملګری مې دی، زه خیر دی د خپله جذبه پوره کړي.
خو بیا چې یو جمعه کې مې دننه نه ډک شم جو په یو ځل تش شم پې دا ناروا ده. دعوت وپېژنئ. دعوت د په دې صورتونو کې د داعي او د مجاهد هم صفات لري. بھائی مجاهد صفات لري. جنت ته به ځي چې دا صفات یې ورسره چې صفات نه وي نو سیده به جهنم ته ځي. دا جهاد بیا هغه نشي بټ کولی. ګورئ قیامت پر ورځ باندې دا درې کسان چې جهنم ته به مخکې غورځوي، مجاهد خان او ملا جان او دا سخي خان. دا ځکه به یې غورځوي چې د دو د اعمالو کې دننه به صفات نه. نو د مجاهد صفات، د جهاد اصول، د جهاد مقصد او د جهاد حکمت او فلسفه، دا څلور خبرې د جهاد چې کوم دي، نو دا خبرې د یونس نه راواله تر هغه زمر پورې دې کې دا خبره ده. بصفات تهذیب الاخلاق چې انسان کې دننه صفات تهذیب الاخلاق، دا صفات تهذیب الاخلاق د شاه ولی الله د جلال الدین دوانی اصطلاح ده. دا وروسته سر سید غلا کړې ده، د غلاګر دی. سر سید احمد خان غلاګر دی، هغه زمونږ نه غلا کړ ده. بیا غربي فلسفه یې زیاته راغستې ده، زمونږ غلا یې کمه. نو زمونږ په غلا باندې موږ دوکه کړي یو. هغه چې کوم رساله وخت کله تهذیب الاخلاق هغه زمونږ نه غلا کړې وه. دا جلال الدین دوانی اصطلاح ده، شاه ولی الله اصطلاح ده. او غزالی چې دی نو دغه اصطلاح ته الاخلاق الفاضله، الصفات الفاضله نوم ورکړ دی، یا الاخلاق الفاضله نوم یې ورکړ دی. او دا ځکه یعنی دا صفات یې ځکه ورکړي دي چې لاعلاء برنامج العالمي المذکور فی آیت 90 سوره نحل. دا سوره نحل خو په دغه جماعت کې دی که نه، د سوره یونس نه تر زمره پورې چې کوم جماعت د سورتونو درایتن نا قسم جوړ شوی دی، په دې کې سوره نحل هم دی او سوره نحل آیت نمبر 90 هم دی. نو دا آیت نمبر 90 به ته دا روجه را روانه ده، دا به بار بار وګورې. ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. دا آیات به وګورې، د کل کائنات معروفات په دې کې موجود دي، کل دنیا معروفات. دا اجمع آیت فی القرآن. او د کل دنیا منکرات دې کې موجود دي. خصوصا دا تفسیر عثمانی به وګورئ، بیا دا معلم به وګورئ. اصل تکمیل رڼا به هم په ځان کې پیدا کړي او داسې ډونګ به لاړ شي. نو ځکه عمر ابن عبدالعزیز دا آیت په خطبو کې ایښی چې دا یو مکمل دعوت دی. مولا له پکار ده چې په هرې جمعې خطبه کې به دا آیت وایي. لیکن مولیانو ډېر تصرفات وکړه. نو دا خو سره نړو خبر نه وه. دلته کې لاهور د پنجاب کې یو مولا پیدا شو، هغه یو ځان له خطبه جوړه کړې وه. یو سندرغاړی ته خطبه وه، داسې په مخه واړه مو سړی به پرې پوهېده نه، خو په مخه باړه به دغه وزن او قافیې جوړې کړې وې. اور خلق وی چې دیکھیں بہت بڑا زبردست خطبہ ہے اور کی کہنے خطبے دے. جاہل مطلق خلق خدای دې ددو له هدایت ورکړي، غني خلاص کی ترنه مونږه. دا صفات ذکر والا چې د سوره نحل دا عالمگیر پروگرام چې کم آیت نمبر 90 کې چې عمر ابن عبدالعزیز وی چې په هر جمعې کې به دا اعلامیه نشر کوي، ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي. دا زمون عالمگیر ورلد آرڈر ورته وایا. خدا ورلد آرڈر د امریکای خو صرف دغه کره زمین پورې دی، زمون ورلد آرڈر په پوره کائنات باندې دی. سبحان الله، زمون ورلد آرڈر په پوره کائنات باندې دی. او زمون چې دی ګلوبلایزیشن په پوره کائنات باندې دی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دغه دا تجربه کولې د خنزیر جرثومه راوچته کړه د جنیو جرثومه راوچته کړه، دا په ځان کې یو ځای کړه. داسې د دجالان
تجربې کولې. دا ډېر ذلیله خلک دی. دا خو د پوپانو له خو پکار دي چې د انسانیت کې خو کم از کم دننه ازادي که نه که اسلام پې نه راولي خو په د انسانیت کې خو دې وساتي. داسې تجربه وه چې ته یو د آدم لور جنس یا د هغې هغه جرثومه راخلې او بیا د هغې جسم عیسی هغه ذره یې راخلې بیا د خنزیر او بیا په ځان کې تجربې کوي دجاله دې نه به خو داسې مصیبتونه راته جوړ کړي چې تباه به مې کوې. او دغه بیماری چې دا اوس خوره شوې ده چې چا خنزیر خوړل دي نو دا خنزیر خوره خلکو ته زیات ټچ کېږي. که په پوهې خوړل دي که په ناپوهۍ خوړل دي. ناپوهۍ مطلب دا دی چې حضرت صاحب نن زمونږ ځای کې دعوت دی او ټیک ټاک یې خنزیر ورته تیار کړي ادې لاړ شي سل ځله پې الحمدلله ووایي بیا یې اوږده دعا وکړي الله اس کے خنزیر میں برکت ڈالے خدای دې ستا دا خوله روږدې کړي خبیثه. احتیاط به ساتئ. دا فارمي چرګان هم احتیاط ساتئ. شیخ عبدالوهاب صاحب چرته فارمي چرګ نه دی خوړلی. تا ته زه وایم دا نه وایم چې حرام دی. یو مفتی باز راپاسی یو فارمی چرګوټی غوندې بیا وایي چې نه یہ حلال ہے اور یہ جزیه ہے اور وہ جزیه ہے. دا جزیه دې ځان سره کېده. تا طب نه دی ویلی. یو مفتی له طب هم ویل پکار دي ګنې خوله دې بند ساتي. که د طب په باره کې فتوا ورکوي نو د طب نه هغه آګاهیت پکار دی. لم یعرف باحوال زمنی فهو جاهل کې دی هم راځي. دام جاهل دی. هلکه ته چې په طب نه پوهېږې نو ولې بیا پورته کېږي رالګې دا سندوټ یې اخیستی دی په دې باندې ته فتوا باز یې. احتیاط پکار دی. دا فارمي یا خدا نه چې دا مسلمانان سایندان دي خدای دو روک کي دو دې راپاسي څه داسې ښه غونې غذا دې جوړه کړي څلوېښتو ورځو کې دې الو چرګ نه تیارېږي که نه سلو ورځو کې دې تیار شي شپېتو ورځو کې دې تیار شي اتیا ورځو کې دې تیار شي. خو کم از کم دننه خو د خنزیر وینه پکې ما جوړوي که نه دجالانو دې نه خو فساد جوړ شو. او اچانک که داسې یو تجربه وکړه بیا که چا دا فارمي چرګان خوړي دا وایرس په پاکې هم ننوځي. دا ته هم زه وایم خو بار بار درته وایم ساګ خورئ او بار بار درته وایم چې خدای بندګانو غواګانې وساتئ او وښې وساتئ او میښې وساتئ. ظالمانانو صحت هم بخوي. ځان هم تباه کړه موږ هم تباه کړو. دا صفات چې کوم سوره یونس نه زمر پورې دي دا ځکه دي چې داعی اور مجاهد کې دا صفات راشي چې د سوره نحل دا عالمگیر پروګرام راوچت کی دی. و اجراء المنشور الامارة الاسلامیه او دغلته د سوره اسراء کې المذکور من آیه 23 یعنی الثالث و 20 الى آیه الاربعین د درشتم نمبر درشتم نمبر آیت نروالا تر صالحتم نمبر آیت دی سورہ اسراء پدې کې دنه د امارت اسلامیه منشور دی چې دا منشور دله دا خلک ګډوډ نه کړي. دا یهود و نصارا مشرکین او منافقین دا صفات په ځان کې راوله چې دا منشور هم راوچت کې. یعنی دا دو چې ورته د ورلډ آرډر دفعات وایي ستا د ورلډ آرډر په دفعات ورو لګوم. توبه و خپل ځان نه دا زمونږ علما اسلامي هم داسې استعمال کړه بې دردۍ سره د مستشرقینو مستغربین استعمال کړه د مستغربینو مخکې بیا دا استعمال شله. دا خو آخري درجه کې غلامګر غوانې خلک دی. والرد على الدجاجل ما فی سوره الکهف دا سوره یونس نه تر سوره زمر پورې دا سوره کاف هم دی او په دې سوره کاف کې د دجال او د دجالي قوتونو رد دی. نو دجالي او د دجالي قوتونو او جساسات په دې وخت کې ډېرې زیاتې دا مذهبڼې جساسات به پیدا کېږي. دا دین چې بربادېږي د دې دین د مذهبیانو د لاسه به بربادېږي. دا دنیا چې روانېږي د مسلمانانو د راسته به روانېږي. ښه دا کوم چې دا دعوه لري دا ته زه ووایم بیا یې درته وایم
چې دا فساد به د دونه راولاړېږي. او دا جینکو مدرسې چې تاسو جوړې کړي دي په دې سخت تحفظات لرم. او دا کومې ښځې چې تبلیغ ته وباسي په دې هم تحفظات لرم. یو ښځه چې په قبایلو کې پاتې کېږي یا په یو داسې کور کې پاتې کېږي یا من سره پردې سره دا ته ولې د کور وباسې بې پرده کوي. د اسلام آباد او د حیات آباد کورونه دې ته ښایي چې سبا بیا میټر بدلي. دا په ځای پرېږدي. دا کومه چې ازاده شوې ده او په کالجونو یونیورسټو کې ککړه شوې ده دا بوزه دا بله مه بیه، تقسیم وکړه چې تبلیغ ته هر قسم ښځه نشي تللی. محسنات به کوري د دو بس دغه تبلیغ دی. او دا کومې چې بقول دغه بجلیګر صاحب امبرسرای ګډې تر نه جوړې شوي دي نو دا وباسئ، دونه فرق نه پرېوځي. لکه زمونږ دا د تبلیغ والا مشران به د امریکې کې چې کوم وخت دا بربنډې ښځې کوم ځای کې زیاته ګرځي نو هلته به د هغه علاقو جوماتونه ولېږله چې هلته کې دا ښځې زیاتې بربنډې دي. ټبات جومات به یې ولېږه یاره دو منیس اثر نه پرېوځي. هلته د بل د قبایلو دی او خاورې نوم یې سته شم هغسته جومات یې لېږلی نو هغو به خو تبلیغ شبلیغ پرېږدي هغه ګډې به یې کتې بیا په مخه په کوزو سترګو. نو لذا او دغه ځکه خو پیغمبر وایي چې هرې جمعې له به د سوره کهف دا چې زه په سوره کهف رالم نو بیا به درته زه انشاءالله سوره کهف به بیا ورته کړم د شیخ سید احمد خان په رڼا کې چې دا څنګه دجالي قوتونو دلته خبره ده او د دې نه د حفاظت سوره کهف کې پروګرام یې څنګه ورکړ دی او یو تفصیلي درس مې موجود هم دی چې څو ګنټو دی 40 ګنټې دي که 30 ګنټې دي دا راته یاد نه دي. والرد على الفتنة الكبيرة ما في سوره مریم. او سوره مریم کې غټه فتنه په دنیا کې د نصاراو ده، د ټرمپ ده. او دا ټرمپ خو خیر غلام دی، هغه بل هم هسې یو شی دا اصل دا بوش دی، بوش اصل دی، فلسفي دغه دی. دا ټول د فساد بنیاد بوش یې دی. دا رستو بچی دغه دی، دا افلاطوني دغه دی. نو دا فتنه کبیره ده. اوس ټول یهودیانو علماو ټوپک چې دی نو هغه د نصارو په ایښی دی او دا نصارا په ځان پوه نه دي. بشجاعت داعی ما فی سوره طه. لیکن دا خبره کړ ده په دې قسم کې چې داسې به راپاسې لکه چې موسی پاسېدلی و. سبحان الله. نو سوره طه من البدایه الی النهایه دا پوره صورت په انقلاب موسی لګېدل دی. د موسی زوی جوړ شه، د جمهوریت ډولونه مه ووهه، جمهوریت به تا جهنم ته رسوي. بس کا توبه وباسئ، توبه وباسئ، توبه وباسئ. دا روایتي سیاست شیطانی سیاست دی. هر هغه سیاست چې رور سره جنګوي، زوی پلار سره جنګوي، شیخ الحدیث سره جنګوي، شیخ الحدیث شیخ القرآن سره جنګوي، محلدار سره، کوسی والا سره جنګوي، مسلمان پر مسلمان. دا شیطانی سیاست دی، دا رحمانی سیاست نه دی. دې ته رحمانی سیاست ویل کفر دی. ته د علم کلام علما راغونډ کا دا زاړه مفتیان، دا نوي مفتیان نه منم، دا زاړه مفتیان راغونډ کا زه درته ثابتوم چې دا وینا کفر ده. دا کفر مه کوئ، دا ډېر غټ دجل دی او دا شی صحیح نه دی. اعظم مشرانو به لږ ونې سیاست کو خو هغو به استقرار په درجه کې کو تنازل للبقا لپاره هغو خوندونه نه اخیستله. او تاسو دا اوس د خوند سیاست شروع کړی دی د لطف اندوزۍ او استقرار په میدان کې چې ته خنجر خورې او خوند هم اخلي نو دا نتایج ډېر بد دي. ګورې خو د موسی زوی به جوړ شي، د جمهوریت ډولونه به نه وای، د امیریت ډولونه به نه وای او د ملوکیت ډولونه به دا ډولونه به مات کې په مخه به په همسایه موسی به مات کې. سبحان الله. په همسایه موسی
په همسای موسی بدامات کې او قسم ثالث د زمر نه انشراح پورې دی او دا قسم سورہ حجرات پورې خو لباب القرآن دی حکمت نظریہ حکمت اساسیہ حکمت عملیہ حکمت نظریہ حکمت اساسیہ حکمت عملیہ اور قاف نه سورہ بینہ پورې فی تکمیل الاحسان على ذوی الایمان بالیوم الاخرہ دا درس با یو په 200 تقسیم کو نو دا قسم تقریب ثانی میں قسم اول ہم لگ بیان کا قسم ثانی میں ہم بیان کا قسم ثالث با پدی راتون کی درس کیوں کچھ دا اصطلاحات لگ بیرته کو بیا با اشکالات پیدا شي